دارنګه کله چې خطبه ویل کېږي د جمعې امام چې کله کینی دی به لاس چوت کی لاس چوتول دعا کول په دغه وخت کې دغه نشتی د بل چا نه زده کړلی دی به دلته شروع کی دارنګه بعضې خلک په کتاب کول سیده دغه امام چې به کېناستو د دوه خطبو په منځ کې نو دی به ورته ټیټ شو مطلب پیدا چې امام کینی نو که زما په دې اوږه باندې کینی چې زه ورته برابر شیم نو دی به ورته ټیټ شو اگر ټیټېدل په کوم ځای نه ته هغه ځای کې ناستې او دلته امام دلته کینی او ته هلته کې ټیټېږې دا هم غیر شرعي طریقه وه خلکو اختیار کړو اوس خو کومه شی ده بهرحال بعضې خلک پکې نور څه وایي خطبه ده اولنۍ خطبه کې چې کینې نو لاس به یې تړلي نو په نامه باندې لاس یې ښودي دویمه خطبه چې ویلی کېږي نو بیا به په لاس په زنګونانو کېدی ورانانو باندې به لاس کېدی ولې دا د دوه رکاتو په شکل کې ده نو دوه رکاتو پسې ده نو اولني کې سړی ولاړي نو وروسته آخر کې سلام ګرځوي نو ناسي دا د ځانه خبرې دي په خطبه کې کېناستل ښه خبره ده چې سړی په قاعده کې کینی قاعدې په شکل باندې کینی ښه خبره ده لیکن یو سړی درونباره دی کېناستی نه شي هغه خو چې څنګه کېناستی شي یو سړي ته څنګه اسانه ده هغه شانتې دي کینی بیا پکې دا نشته چې لاس به تړی او لاس تړل دا صرف د مانځه کار دی د باندې څو پېرې خبرې شي دي چې کله مونځ ودرېږي نو دی به لاس تړلی اگر لاس د الله اکبر نه وروسته تړلی کېږي مخکې نه تړلی کېږي بعض زمونږ مولیان هم داسې دي قاریان هم داسې دي چې هغه هم د مسلې نه خبر نه دي نو هغه چې کوم ځای کې لګیا دی که بیان کوي که څه تلاوت کوي چېرته رکوع وایي یو لاس به یې تړلي لاس به یې په نامه ایښودي هلکه لاس نامه ایښودل دا صرف د مانځه کار دی بل څه کې لاس په نامه باندې ایښودل نشتي لیکن خلک دی یو شی د بل ته وکتو نو هغه چې څه کوي نو دی کوي زمونږ خلک د نقل هغه ډېر زیات مرڼي په سکول کې چې امتحان کې هغې کې هم نقل کوي یو سړی سکول کې نقل وکاو نو اوس نقل کوي نو څنګه کوي نو هغه ځای ته کتی نه شي بل ته عین وسره عین یې راویست عین کې ګوري عین کې ګوري نو عین کې چې څه لیکلي نه لیکي هغه عین کې چې څه لیکلي نو اول هغه وګوره اول هغې باندې ځان پوه که نه بیا لیکه که نه نو دی هغې کې چې څه لیکلي نو هغه لیکي نو هلته هغه الټه ښکاري دی لګیا دی الټه لیکي نقل دپاره عقل هم پکاري نو ډېرو ځایونو کې زموږ خلک لګیا دي په بل پسې رواني